او فضیلت یې څومره دی د دغه 12 رکعاتو سنتو. دا یاد لره چې ما او تا د سنتو حفاظت ونکړو، ما او تا د فرایضو حفاظت نشو کړی. دا یاد لره اول با د سنتو خیال حفاظت ساتي، د هغې نه وروستو انسان د فرایضو خیال ساتلی شي. چې کوم یو انسان نه په سنتو کې کوتاهي شي، هغه انسان نه به په فرایضو کې هم کوتاهي شي. او چې کوم انسان په مواظبت باندې په همیشوالي باندې سنت ادا کوي، هغه انسان نه هیڅ کله په فرایضو کې کوتاهي نشي راتلی. دا یاد لري، سوال نه پیدا کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کور والا مونږ استاد مور مبارک ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، او دا حدیث کتاب الصلاة امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ او صاحب دی چې دا په 5 نمبر باندې دی په صحاح ستو کې نسائی شریف. دا هغه حدیث دی. ام حبیبہ فرمائی څه فرمائی؟ من صلى في يوم 12 رکعة. مبارکت څه فرمائی؟ وی چې کوم یو انسان چې په ورځ کې دغه 12 رکعات سنت وکا، کوم یو انسان یم وکا او روزانه په مواظبت باندې په همیشوالی باندې، من هر هغه څوک صلى في يوم چې اوکا په ورځ کې 12 رکعتا، دغه 12 رکعات سنت، بنى الله له بیتا فی الجنه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي په دغه 12 رکعات سنت باندې یو کور ځان له په جنت کې جوړ کړ. ستا خوښه ده بس که 2 رکعاته د پرېښوده د کور به د دیوال نی، او که 2 د نور پرېښوده دروازه به نی، او که بیا د 2 نور پرېښوده هسې پلاټ به وي او آبادي به نه. مونږ خو پوره کور غواړو. نو څوک چې پوره کور غواړي، نبی علیہ السلام فرمایي 12 رکعاته سنت ته منځو سره کوي، بس دغه انسان یو جنت کې ځان خپل کور تیار کړي.